الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مہربان دی پا مومنانو باندی من انفسهم دا دیو دا زانوننا زیاد یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر زیاد قریبا او نزدیر دی مومنانو تا من انفسهم دا دی دا زانون دا دین ورد زیاد نزدیر. اصل خبر دارا چی مخی دا خبر تیر شو چی اللہ رب العزت او فرمائے وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چې دا کم زوی ځان د نیسلو دلته زید بن حارثه ووایه زید بن محمد مه وایه نو خلکو په زړونو کې چېرته دا رانشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ د امت سره د سره رشته نشته د سره نسبت نشته نو د دې وجې الله رب العزت ورپسې دا آیاتونه راوړل چې نه رشتم خو مضبوطه شته رشته کمزورې نه ده خو د رشتې تعلق نو الله رب العزت وفرمایل النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډیر مهربانه دی په مؤمنانو باندې من انفسهم د دې د ځانونو نه زیات یا دیر قریبا دی مومنانو تا دا دینم زیاد ورطا ورقلی و ازواجه او میں دا بیبیان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہاتهم دا مین دی دا چا دا مسلمانانو دا دی مومنانو چلی دا موریانی او فقرات دا ابن مسعود کی بتواتر سرارا نکل دی رضی اللہ تعالی چې وهو اب لهم او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پلار دی د دوی دپاره او پلار دی روحاني الله رب العزت بل ځای فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین ستاسو سړو کې د چا پلار نه دی وهو اب لهم هغه پلار دی وي د دې مسلمانانو خو روحاني پلار او روحاني رشته دا مضبوطه وي د نسبي رشتې لکه زمونږ استازو یوه رشته د مور او پلار سره ده یوه رشته به د چا د بچي سره وي د چا به د خپل کور والا سره وي او یوه رشته زمونږ استازو روحاني تړون دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دغه مضبوط دی زما که په خاندان خبره راشي کیدای شي زه برداشت کړم زما په ذات خبره راشي کیدای شي زه برداشت کړم خو که کله خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې راغله ده نو بیا که کمزوري نه کمزوري مسلمان هم وي دې دغه توحید دغه نشي برداشت روحانی رشتہ دا مضبوط ہے
النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو سره یو رشتہ ده. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرمائی وی اگر غور کیا جائے تو مومن آدمی کا ایمان افتاب نبوت کی ایک شعاع ہے. وی گچرتا غورو کی سوچو کی فکرو کی نو د نبی د مؤمنانو د ایمان چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د نبوت د غنور دی د هغې یو کرن دی، د هغې یو شعله ده، د هغې یو رڼا ده، یو جلک دی. دا د هغه نور په برکت دی چې کوم نور د چا دی؟ د ابتاب نبوت دی، د پیغمبرۍ دا نور دی. که دغه نه وي نو زما او ستا ایمان دا ناقص. دا د هغې په برکت تعلق شه که نه شه ورغلی. یا بله خبره شیخ فرمای د ملتان والا چې کوم دی شمس تبریز رحمه الله، مونږ یې ورپسې کیسې مشهورې کړې چې نور یې راښکته کړو. شمس تبریز رحمه الله فرمای وی دا رسول الله وی گویا وی داسې دا شمس تبریز خپله داسې عالم نو. شمس تبریز رحمه الله خو خبرې چې دی هغه ټول هغه چې دی د کشف علم او هر چې علم د الله رب العزت د طرف انسان نه الله ورکړي بیا ناشنا علم. نو شمس تبریز رحمه الله فرمایي ګوره د انسان وی گویا د مسلمان دا زړه چې دی ته یو تار راغلی سیګنل ورته راځي د چا نه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. وی دغه تار که وشني د مطلق دغه رشته کټ شوه نو هر څه ختم دي، او که دغه تار تر څو پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره برقرار وي نو رشته د ایمان چې دا د مؤمنتوب دا برقرار. تعلق د چا سره راغی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. عام بزرگان بیا فرمایي وی ایمان چې دی د دې اصل چې دی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قلب مبارک نه د زړه مبارک نه د دې نه یو رڼا راځي او هغه رڼا ته خپله کړې ده او ستا د دغه رڼا دا ستا یو تعلق دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او دا روحاني نسبت دی. که دغه تعلق ختم شي نو بیا رشته ختم. لکه علماو د تصوف را نقل کړي و یو کس ته به پیرو هغه ته به کشف کېده نو هر ځای کې وي داسې خلک مشهوریان هم وي نو چېرته پکې یو عالم والله راغی ورته وایي چې ستا کشف نه منم. جاهل سړی جټ سړی ورته وایي چې ما ته کشف کړي دا د کوم ځای نه راغی. هغه ورته ویل زه خو بس نه پوهېږم دا ظالمان یې چې نه نه زه به دې ومنم. وی څنګه به مې ومني زار باندې امتحان وی ښه وکړه را باندې نو آیات یې ورته ووایي دا د چا خبره ده؟ هغه قرآن نه وویل ورته وایي دا د الله خبره ده. نو بیا ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وی دا د چا خبره ده؟ وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده. بیا یې ورته یو عامه مقوله د عربو وی دا د چا خبره ده؟ وی دا د چا د ځان نه جوړې کړې خبرې دي. او تی دا دې څنګه معلومه کړه؟ تا خو نه دي ویلې دا ټول. وی چې کله تا د الله رب العزت آیات ووي نو د الله رب العزت د طرفه د عرش نه د انواراتو یو سلسله را شروع شوه. ما په خپلو سترګو لیدل نو زه پوهېږم چې دا د الله خبره. او چې کله تا حدیث مبارک ولوسته نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې نه یو پیز را روان شو. نو چې دغه پیز ته ما وکتل نو زه پوه شم چې دا تعلق او نسبت د دې خبرې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. نو دا خبره د حقیقت او هر چې دا بله مقوله وه نو په دې باندې اسم ما ونه لیده نو زه پوه شم چې دا د چا څه خبره. تعلق او نسبت د مؤمنانو دا مضبوط دی د چا سره؟ د نبی کریم
صلی الله علیه وسلم سره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمای وی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین وی تاسو کې تر هغه پورې یو بنده کامل ایمان والا نشي کېدی کامل مسلمان نشي کېدی چې د ده مینه او محبت زما سره زیات نه وي د چا نه د مور او پلار نه د اولاد نه والناس اجمعین او د دې ټولو خلکو نه د هر څیز نه به د زیات تعلق نسبت او احترام دا به زیات وي چا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او بیا داسې شخصیت چې د هغه کمالات ورې نه ختمېږي د هغه کمالات نه ختمېږي یو شعر دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله چې شیخ سعدی رحمه الله د ګلستان په سر کې راوړی دی نو هغه کې سر کې وروړي د علما لیکي چې صرف دی یو شعر پسې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح د پکې او خلکو ورپسې نعتونه جوړ کړي غالبا 2.5 یا 3.5 نعتونه صرف دی پسې جوړ شوي او دا د دارالعلوم دیوبند ابتدایي وخته پورې چې کله چا په کتاب لیکلو بیا وروسته به څونه جوړ شوي دی هغې پته نه لري حساب لګوه او په هر میاشت کې په هر وخت کې داسې لحظه نه وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک چې څنګه د الله نوم د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته رسي دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ورسره روان بل یو لحظه نشته داسې په دنیا کې په یو وخت په یو آن کې داسې وخت ټیم نه تېرېږي چې هر میاشت وګوره ته ګوره دا حالات ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان باندې چرته رساله چرته کتاب چرته نعتونه څه ناسبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح او صفت دا روان دي د هیڅ یو شخصیت داسې نشته دا کمالات دي دې ته ویلی شي کمالات نبویه صلی الله علیه وسلم د هغه معجزات دا کم نه دي بعض علماء 3.5 سره لیکلي دي د دې نه چا زیات کړي چا 3.5 زرو ته رسولي دي لکه صاحب د کبرا والا او بعض علماء ویلي دي چې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر ادا هر حرکت هر کلام دا ځان معجزه ده نو داسې شخصیت الله را نصیب کړي الله دې دا تعلق نورم مضبوط او حسن خلق چې چا سره تعلق ساتي په حسن او جمال باندې ساتي په کمال باندې ساتي په اخلاق باندې ساتي ها د مال دولت واخو د لږ وخت دولت یو بلاش او بل هغه مال او دولت چې حقيقي غنا د دولت دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا سره زیات نو ته پاک ورته بار بار فرشتي را لګلې چې دولت غواړي ورته نه فقر غواړي سوال کوي د الله رب العزت خدای پاک استانه سوال کو چې ژوندې مې مسکین اوساته مړ مې مسکین کا او د قیامت په ورځ مې مسکینانو په سر کې پاسه اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي مبارکه زمون تاسو مور عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها هغه ورته فرمایي چې کوم ځای دی وګورو د قیامت په ورځ کې نه وي که نو چرته نو چابلی سره وو د حوض کوثر سره به یا بچی د سره ادا پولیس رات سره ولاړ د امت ته ساده پر ولاړ دا ټول خلک حتی چې انبیاء کرام به نفسي ځان له چلې وي دغه ټیم به یو شخصیت وي
یو رهنما بوي یو رهبر بوي چې هغه به د الله رب العزت په دربار کې سجده لګوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې الفاظ به استعمالوي چې اوس ماته یاد نه دي هغه الفاظ به استعمالوي او الله ته به چغې وایي جاري به چې امتي امتي خدایه دا امت مې معاف دا به شخص او حسن یو صحابي قسم خوري د یو جنګ په موقع باندې صاحب د قصیدې والا برانه کړی دي وایي زه زما د خدای په ذات قسم وي د څوارلسمې سپوږمۍ وه وایي کله به ما وي چې دا حسن ګورم د دې موازنه کوم وایي صحرا وه وایي کله به مې سپوږمۍ ته کتل کله به مې مخ مبارک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کتل اخره کې قسم خوري وایي زما د خدای په ذات باندې قسم وي ما داسې مخصوصونه ګویا د څوارلسمه سپوږمۍ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې روانه دومره حسن او جمال الله خپل شاه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دربار شاعر هغه وایي حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورته وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تب ظاهرا بدن مبارک جوسه باندې دومره ښکلي چې داسې چرته مور د سره زیږولي نه دی او ستا اخلاق مبارک باطنا هم ته داسې چې ګویا داسې د سره زما سترګو لیدلي نه دی او خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ته د عیبونو نه ګویا داسې پاکې چې تا څنګه د خدای نه غوښتي دي خدای هغه شان پیدا کړي دا چې څنګه غوښتي دي هغه شان خدای پیدا کړي بل شاعر وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعلق وایي ستا حسن خو ډېر زیات دی چې د هغې صفت بیان کوم بیان به نه شي لیکن زه به دونه ووایم چې ما یمکن الثناء کما کان حقه بعد از هدا بزرگ توی قصه مختصر دا الله دونه به ووایم چې ستا صفات خو نه ختمېږي خو که د الله واحد لا شریک ذات دی خو که په بندګانو کې اعلی مرتبه چاته حاصله ده د الله نه لاندې د چا مقام دی نو هغه دی بعد از هدا بزرگ توی قصه مختصر بس دا مختصر نور بنا که درته صرف چې زمونږ په حافظه کې څومره دي صرف درته په هغې شروع شو نو په هغې پسې نیمه ګنټه صرف راوړم دی شیخ سعدي رحمت الله علیه یو ځای کې فرمایي وی هزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بی‌ادبی است وی که هزار زل داخله په عطر باندې معطره کم خوشبویه کم خو چې بیان ستا نوم اخلم نو کمال بی‌ادبی است دا کمال بی‌ادبی ده دا بی‌ادبی ده چې ستا نوم اخلم ځکه موږ څه نه خدای مه ګاڼه بیشکه چې بنده د رحمان بابا وی نور یہ کل والا صفات دی پر اختیار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے خبر اداره چې رشتہ او تعلق زمونږ او ستاسو د چا سره زیات دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او په دې باندې موږ فخر کوو الله رب العزت استقامت را نصیب اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مہربان دے دیر زیاد شفقت کوونکی دی بالمؤمنین پا مومنانو باندے نو دا اللہ چلی دی دا خپل بچی دیر زیاد خپی جنی یو صحابیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراغے دا شکل کلی نو ظاہران دیر گڑ ورو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو بیا ورته وی جلیبی به نو وی سیب ما سره بسو واده وکي وی ما سره بسو واده وکي هغه ورته یا ولې بار سره نه کوي وی ما سره بسو روټه نه خوري زمانه لري تختی ما سره بسو کینی نه لري رانه تختی هغه ورته نو بګی لارشه لانکی پورتا او هغه د مدینه منوره غټ سوداګرو وی هغه لاله شو هغه ته وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو خبره کړو زاوی راغلی هغه ورته ویل چې زما
لور چې دا بالغه شوې ده که ښه رشته راغله نه چې ورغله دی ورغې ده داسې ور وډبو او لږې کرل لیبل کوي چې هغه منظوره کړي که نه هغه چې راووته نو ده ورته ووایي چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ویلي وه ورته چې ویزې رالېږلې ورته ته لږ ایثار شه وایي زه راځم نو بیبي ته یې وایي چې تا خو هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خو موږ ویلي وو یا هغه کس رالېږي بس چې هغې رالېږلي بیا څه دي وایي نه ته راشه لږ ورکې وګوره چې زموږ لور خو داسې په نعمتونو کې لویه شوې ده هغه به ګزاره وکړي دې بنده سره چې هغې ورته د ور په چودي کې وکړه ورته چې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې زموږ لور به گزاره ونه کړي چې نه بیا تاسو ته هم تکلیف وي دې ته به هم تکلیف وي ده ته به هم بیا تکلیف وي بیا به هم تاسو خفه یې هغه لور یې دننه خبرې اورېدلې نو لور یې ورته دننه آواز وکړو وایي ده ته مه ګوره چې چا رالېږلي دي هغه ته وګوره چې چا رالېږلي دي هغه ته وګوره زه ورسره ګزاره کوم نو هغه وایي موږ ته منظوره د پلار یې راووته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زه واده له تیارې وکړه مهر وایي څه مهر ما څه خو څه شته نه پیسې مې وایي څه وایي نه وایي کور هېڅ هم نشته وایي دغه یو لنګ یو څادر دی دا چې کله څښا شي نو ووینځم او بیا ورته ناست یم انتظار کوم چې دا وشي وایي لاړ شه عثمان رضي الله تعالی بلانکي نه یو ولا 200 دراهم ورکړه بل ورکړه بل ورکړه دلته چې پیسې پوره شوه هلته اعلان کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلانکي علاقې ته جهاد ته لاړ مهرباني وکړئ چا سره د جنګ اسباب وي نو لاړ شي نورو ده وی چې یاره کرل لیبل یې کړ چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د واده تیارې وکړو دې خوا چې دا واقع راغله نو ځان سره وایي چې زه به هغه واده باندې به څه وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنګ کې وي او زه دلته نکاح کړم نو لاړ ځان یې پرې د جنګ اسې پرې واغېسته څه ډال مال وغیره سامان یې پرې واغېسته او ډایرکټ لاړ میدان جهاد نو د شکله ډېر تک تور مخې چې دا ټول ورغوز یې دا هر څه مخې پټ کړی صرف دا یو مټې ښکارېده دا چې په کوم باندې تورې چلول او په سبونو د کافرانو به ورته هغوی به په شا باندې ځغلېده صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې صاحب یو مجاهد راغلی یو کس یې هم نه پېژني خو دا کافران یې ټول هغې کې د سبونو کې لار وباسي هغه ورته کم دی داسې د لرې وکتل ورته وایي چې ګمان کوم چې دا جلیبي ورشه تپوس ته وکړه هغه چې ورمنډه کړه تپوس یې ته وکړو یا په سر یې ورته اشاره وکړه مخ یې ټول پټ کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم د مټ نه وپېژني نو النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم څنګه چې پلار خپل بچي پېژني نبي کریم صلی الله علیه وسلم دقه شان پېژني وایي تاسو چې زما روضې مبارکې له راشئ تاسو په ما باندې سلام واچوئ زه درته جواب درکوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم او استشفاع عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم دا زموږ مضبوطه مسله ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک سره ته ووایې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دپاره به د قیامت په ورځ سفارش کې شفاعت به کې دا حق نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حتی هغه کسان هم پېژني بیا دغه صحابي دا شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وایي زما طرف ته راوله او خپل ځان ور ورسول نو دا سر یې ورته غېږ کې کېښود هغه ورته وایي وایي صاحب ما به حورې ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته په ژړا شو وایي او بیا یې د مخ واړه ویې خندي صحابه ورته ولې مو خندل وایي ما هغه حورې ولیدې چې ورته را روان دي خیر او رسول الله ما د دوی چې خپل امتي خو اصل پېژني خو حتی چې د قیامت ورځ به وي د حوض کوثر اوبه به تقسیمېږي هغې خبرې ته ښه خیال وکړي دا ګورې نن سبا ډېر کمې کمزورۍ زموږ دا اوبه به تقسیموي د حوض کوثر اوبه به تقسیموي څه کسان به را روان نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ورته اوبه مبارکې ورکول غواړي فرشتې به یې ترمنځ شي هغې به وشړي واپس به یې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا خو زما امتیانو دا خو زما ملګري دي وایي دا ستا ملګري خو تا ته پته نشته دې وروسته بیا د ایمان نه وړېدي بیا د ایمان نه وړېدي خپل امتي پېژني او دغه د مصلحت د وجې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف میلاو نه شي خدای پاک د هغې کفر پټ ساتي
ساتلی نو ګور هغه به دا غزه نه واپس شي یو خدا چې امتی ته چې د درود او سلام وي ته ورسیت ته نږدې وي خپل وي نو دا ډېر زیات وایي بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې دا رشتہ را خراب نشي دای حفاظت پکار دی الله دې توفیق ورکړي او بل د ایمان خیال ساتل پکار دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مهربان دی ډیر زیات شفقت کوونکی یا ډیر قریب دی مؤمنانو ته من انفسهم د دې ځانونو وازواجه او د دې اغا بیبیان مبارک امهاتهم اغا مېندې د دې امت دي زما استاد لپاره چې دی روحاني مور څوک ده مور بیبي عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما زمونږ لپاره مور بیبي حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنهما دا دغه ټول امهات المؤمنین دي الله رب العزت دغه رشتہ زمونږ مضبوطه وساتي او دغه دوه رشتہ ده رشتہ مو مضبوطه ده خدا دغه کمی چې مېندې دي نو دا دغه عام مور سره خو ته کېناستې شي د هغې لاس له لاس وروړی شي خو دغه مېندې چې دي دا ډېرې عزتدارې دي دا ډېرې غوره دي د دې عظمت ډېر دی چې کوم څیز څومره پټ وي د هغې عزت او احترام دومره زیات وي نو دغه مېندې ته کتلی هم نه شي دغه به چې دی د پردې د شاته به ورسره ستا مضبوطه رشته وي د قیامت په ورځ باندې بیا ته دغه خلک چې دي د دغه په سب کې به پاسي او ته به د دې په بچو کې پاسي بله رشته په دغه کې دا ده چې د دغه میندو لوریانې چې دي هغه خلک په نکاح سره راوشتي شي لکه فاطمه رضی الله تعالی عنها وه حضرت علي صاحب په نکاح کې بله رشته پکې دا ده چې څنګه د دنیا د زنانو ته وراثت تقسیمولی شي د دنیا د خلکو خو د دغه کور د صاحب هغه وراثت دغه میندې چې دي دغه بیبیانې په خپل منځ کې نشي تقسیمولی بلکې دغه وراثت دا د ټول امت لپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو دا زمونږ ستاسو موریانې دي هڅې په دې فخر وکړو زمونږ موریانې څوک دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې مبارکې دا زمونږ روحاني میندې دي الحمدلله نو دغه داسې کاکاګان دي چې تاسو نوم پېژنئ په نامه د شیعهګانو هغې وایي چې دا زمونږ میندې نه دي نو ما وایي او دا د مسلمانانو میندې دي ستاسو نه دي ځکه چې څوک ته انکار وکړي چې زمونږ میندې نه دي نو د قرآن نه انکار دی او د قرآن نه انکار ده صفا خبره چې څوک وایي زما مور نه ده نو موږ وایي د مؤمن مور ده د کافر و اولو الارحام و صاحبان وایي چې امام مهدي صاحب راشي نو مړې ځکه داسې نه ښخو چې امام مهدي صاحب راشي هغه به د قبر بیا به راشي نو عایشه رضی الله تعالی عنها به د قبر نه راپاڅي هغې له به ګوړې ورکړي حد به پرې جاري کړي نعوذ بالله من ذلک ما وایي چې هغه راشي تاسو وایي چې کوم جنتي په دې باندې به هم سم د خیره پوره څه چې یهودو سره کوي څه به هم حق کولی سره بیا الله رب العزت فرمایي یو بل چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې د مهاجر او د انصاري په خپل منځ کې ورورولي جوړه شوه ورورولي یې داسې ورورولي وه چې مهاجر به مړ شي نو د هغه په وراثت کې به د انصاري چې دي حصه کېده او که انصاري به مړ شي نو د مهاجر به پکې حصه کېده داسې ورورولي مواخات ورته ویلی شي داسې ورورولي یې وګرځولی شه دا څه وخته پورې وه د هغې نه پس بیا حکم راغی چې نه اوس چې کوم نسبي رونه دي د دې خو یو بل سره به وراثت وي خو چې کوم دغه رونه وي نو دغه وراثت نشته البته که چا په ژوند باندې د پردي کس لپاره څه وصیت وکړو نه به ځان نه و اولو الارحام او صاحبان د رشتہ دارې او صاحبان د قرابت بعضهم بعض د دوی اولا دا غوره دي ببعض په بعضو باندې یعنې د ځینو نه فی کتاب الله په فیصله د الله تعالی کې په کتاب د الله تعالی کې من المؤمنین د هغه د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرینو نه
نو تاسو اوس په منځ کې چې دا کومه رشته وه اوس به په دې کې داسې کار وشي چې بعید دا ستاسو چې کوم اقربه دي نو دا په رشته دارۍ کې د بعضو مؤمنانو مهاجرینو نه غوره دي لهذا اوس به د دې وراثت کېږي د نورو به نه کېږي والمهاجرین او د مهاجرین نه الا ان مگر دا خبره ده تفعلوا چې تاسو وکړئ الی اولیائکم د خپلو دوستانو سره معروفه نیکي خو داسې نه ده چې د دې سره ستاسو ملګرتیا ختمه شوه ورورولي ختمه شوه نه د دې خلکو سره به اوس هم نیکي کوئ دا ستاسو ملګري دي دوستان هم دي او حدیث کې راځي چې بنده د خپل ملګري په دین باندې وي نو ملګري به سم ګوري ګوتاو به نه ګوري چې هغه دې په بله خطا کوي یا دې په بله ګوري په بله نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دنیا کې دی چې د چا سره مینه محبت وي هغې سره به قیامت کې باسي او بل قرآن کې الله فرمایي وکونوا مع الصادقین د رښتونو خلکو سره کینئ خوشحال بابا وایي د خوشحال سره که کیني یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي نو د صحبت خپل اثر وي صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند صحبت د نیکانو به دې نیکي صحبت د بدو به دې بچي نو الله رب العزت فرمایي الا مگر ان دا خبره تفعلوا چې تاسو کوئ یا وکړئ الی اولیائکم د دې خپلو ملګرو او دوستانو سره معروفه نیکي دې سره نیکي کوئ ها نو چې صحبت یې نیک وي د هغه د اثر چې دی هغې نه څوک محرومه نه وي هغه ډېر اوچت بیا بوزل د هغه اثرات ډېر زیات دي او خلک دغه صحبت د نیکۍ مقام ته ورسوي چې د ورسي ابوبکر صاحب چې دی صحبت د هغه نه صدیق جوړ کړی عمر صاحب نه فاروق دغه صحبت جوړ کړی نو خپل صحبت به نیک جوړو ملګرتیا به نیکه کني تاسو وګورئ چا چې دی دا یعنی تورې باجي والا سره تعلق وي په هغه باندې د هغې اثر وي د چا د مولیانو سره تعلق وي په هغه باندې د هغې اثر وي د چا یا پاټو ته واړو سیاسي کې د چا د نیشنل پارټۍ سره تعلق وي په هغه د هغې اثر وي د چا د پیپل پارټۍ سره تعلق وي په هغې د هغې اثر وي د چا د پی ټي آی سره تعلق وي په هغې د هغې اثر وي په چا د جمعیت اثر وي په چا د نورو اثر وي ګروپونو ته چې واړی مسلکي که واړی که دا لساني یې واړی چې د چا د کوم کام سره تعلق وي هغه همنشیني وي ورنه پښتون وي هغه لږ شي دغه پښتو پرېږدي هلته د پنجاب والا سره تعلق وي ډېر خلک وي په شیخانو کې موږ ته معلوم دي په شیخانو کې ځان سره سواتي لیکي ځان سره دغه لیکي خو هلته یې واده کړی دی صحبت یې د هغه دی د آینده چې کوم نسل دی د سره پښتو نه ورسي هغه د دومره اثر دا صحبت خپل اثر وي نو خبره داسې ده الی اولیائکم معروفه نو صحبت به خپل نیکي او د صحبت بیا الله رب العزت هم ډېر لوی مقام ورکوي چې د چا صحبت سم وي ټول عمر د احادیثو یعنی ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله وفات کېده ټول عمر یې چونکې د احادیثو په میدان کې شوي نو خلکو ته یې وي چې زما اخري جنازه اوچتوي وي دا به د دارالحدیث نه اوچتوي آخری جنازه د هغې نه اوچت شه څه 14 لاک کسان یې چېرېده په جنازه کې 100 لاکو د حکومت په حساب و چې دي کومه دغه ډبرې خو هغې وي دا زیات دی چې کوم په حساب یا ورپسې مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه چې کوي د هغه جنازې ته ته وګوره موږ وایو زموږ دې ته حاجت نشته چې څوک ښه وایي که بد وي زموږ فیصلې جنازې کوي د خیر یا نن شیخ القرآن والحدیث ته غرغشتو مولانا صاحب خاص شاگردانو کی دا غلام الله خان صاحب خاص شاگردو دا عبدالحق بابایی صاحب خاص شاگردو ټول عمر احادیث او فقه دا پړاو کړه دغه دوه علوم خاص کر بس هغه پړاو کړه او چې ته به د عاجزي نهایت عاجزي چې د هغه لرې لرې نه به شیوخ صرف د هغه ملاقات ته راتله خو تا دا که ته ورسره ناست وي تا به دا نه وي چې دا ګنې یو لوی عالم دی تا به وایي چې دا خو هم کس دی بس ما سره دا یې مناسب خبرې اخري سرګې پورې هغه د احادیثو درس پرېنښود اوس اخري وخت 3 ودونه یې کړل صاحب
خو د درې ودونو چې کوم زامنو ټول په ټوله عالمان ټول په ټوله دا تختې په جلو شیخ صدیق الله صاحب رحمه الله تعالی رحمة واسعه هغه په جنازه کې لوی شیوخ لوی خلک چا پېژندل نام جنازې ته بس او تاسو هم کوي تاسو ته مو دې جنازو کې د نوم د بارا د یو بل د تعلق لپاره موږ ډیرو کې شرکت کوو او دې جنازو کې دا د بخښنې ذریعہ د دې کې شرکت وکړو الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك دې دغه په کتاب په کتاب کې مسطوره مکتوبه لیکل شوی الله رب العزت فرمایي چې دا په کتاب کې لیکل شوی دي نور هم دې څه خبره شته بس په دغه اکتفا وکړو النبي يكن نبي كريم صلى الله عليه وسلم اولاد المؤمنين ډېر مهربان دي په مؤمنانو باندې من انفسهم د دې ځانونو نم زیات یا النبي لا نبي كريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ډېر شفقت کوونکی یا ډېر زیات قریب دي مؤمنانو ته د دې ځانونو نه وازواجه وبيبيان النبي كريم صلى الله عليه وسلم امهاتهم دامن دي امتي دي مسلمانانو موریان دي واولو الارحام او صاحبان د قرابت د رشتہ دار بعضهم زندي اولا ببعض دا اي وروي د بعضنا وروي په بعض باندې فی کتاب الله فکتاب دا اللہ رب العزت کی من المؤمنین دا مؤمنانونا کم مؤمناننا عام مؤمنان ولا انصار کی واقع یا والمهاجرین او دا مهاجرانونا الا مگر ان دا خبرہ تفعلو فتاسوئی دا وراثت دا کسا ختم شوانا بیان دا زشتا چی الا مگر ان دا خبرہ تفعلو چی تاسو کوئے الى اولیائکم دخپلو سسرا د دغه ملګرو سره یا تاسو کوي د دغه ملګرو سره د دوستانو سره معروف نیکی اوکې د دغه ملګرو سره نیکی کان ذالک د دی فی الكتاب په کتاب کې مسطوره لیکل شوی دا څه په کتاب کې دا لیکل شوی الله رب العزت په قسم